الشورى ترتیب عثمانی 240 نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې ده 280 نمبر صورت ته نازل ده رست ده صورت حامیم سجده نه کلمات د دې صورت چې دی 880 دي حروف د دې صورت چې دی 3588 دي کافرانو اعتراض کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ورته وای ته چې کوم خبرې کې دا خبرې خو مخ کې چا نه دی کړي ته چې ماته وحی کیږي مخ کې پدې باندې چا قول نه دی کړي آیت نازل شو کذالک یوحی الیک دغه رنګي وحی کوي تا ته الله تبارک وتعالى په واسطه د جبرئیل علیه السلام والى الذين من قبلك هغه کسانو ته هم وحی کړی شي چې وړاندې ستانه کوم انبیاو د دې دا قول باطل دی چې وتانه مخکې قول په دې باندې چانه دی کړی چې الله یو دی په دې عقیده باندې بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف والله اعلم بمراده د په معنا او مراد باندې الہ العالمین خپويږي كذلك مثل هذه السوره فمثل د دې سورت كذلك دغه رنګ یوحي وحي کوي الیک تا سوق وحي کوي الله العزيز الحكيم ولګو د سره الله تبارک وتعالى وحي کوي العزيز چې زور ور ذات الحكيم خاوند حکمت تا ته هم وحي کوي وإلى الذين وكسانوتا من قبلك چوڑان دستان دي اغیتهم وحی کړی شوی د چا وحی کړی وا الله تبارک وتعالى العزیز چې زور ور ذات الحکیم خوند حکمت ته له دی الله تبارک وتعالى لرا ملکیت ما دا غصف السماوات چې دی پاسمانونو کې من الملائکه وما في الارض چې دی پزمکه کې من المخلوقات وهو دا الله تبارک وتعالى العلی چت ذات العظیم لوی ذات تکاد السماوات نو دی کافرانو داسې لوی خبرې شروع کا یو ډله و مشرکانو کې غیب ویل الملائکه بنات الله الیاذ بالله ملائک د الله لوریانی دي وقالت اليهود عزير ابن الله يهود ویل چې عزير علی السلام زوی د الله دی وقالت النصارى مسيح ابن الله عیسیانو ویل چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی الله تبارک وتعالى دې ته ډیر په غوسه حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالى وی چې عباد دي زما ما ته کنزل کوي کنزل څه شی دی وی ما ته ولد ثابت یا زوی ثابت دی دای کنزل دی بل آیات کی سورۃ مریم کی د دې تفصیل راغلی دی تکاد السماوات يتفطرن قریب د اسمانونه يتفطرن معنا يتشققن چې وچوي منه وتنشق الارض د زمکی وچوي وتخر الجبال او روان کړي شي د غرونه حدن معنا په زره زره کېدلو سره ولی ان دعوا للرحمن اي بان دعوا للرحمن دا چې دی بری الله تبارک وتعالى لره ولد بان دعوا الى الرحمن ولدا رحمان ذاتا ولد بلی والله تبارک وتعالى دې تډیر سغوسو آیات نازل شو تکاد السماوات قریب دا چې د اسمانونه يتفطرن منا يتشققن چې ټوټه شي من فوقهن د پاسه د دې چې دا قول کوي دی الله ته ولد ثابت دی دومره غوسه دی الله دا اسمانونه چې نه ټوټه کیږي دی باندې ځکه چې دا فرشتي دي د پر استغفار بخنی غواړي والملائکه دا فرشتي چې دی یسبحون دا فرشتي چې دی بخنه غواړي یسبحون پاکي بیانیا بحمد ربهم سره د حمد درخ بلا سره د حمد او د ثنا درخ بلا ويستغفرون او دا فرشتي بخنه غواړي لمن هغه چا د پاره فل ارض چې پزمکه کې دي من المؤمنین د مؤمنانو دی مؤمنانو ته بخنه غواړي او تور کې موجود یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه دا دی باندې دا اسمانونه نه چوي الا خبردار یا ولی اوچوی د اسمانونه دویم قول دا دی چې د الله تبارک وتعالى د عظمت او د جلال د زوره د اسمانونه پلق اوچوی یا د بشمیره د فرشتو د بوجنه د دې وجنه د اسمانونو اوچوي د فرشتي ډیر زیات دي په اسمانونو یا د فرشتو د ذکر د اثر د وجنه
دا اسمانونو چې دا فرشتي ډیر ذکر کوي تسبیحات ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ځای نشته په اسمان کې د څلور ګوتو عمره چې فرشتو سجده نه وي لګولې نو ويستغفرون بخنه غواړي دا فرشتي لمن چاله فی الارض چې په ځمکه کې دی الا خبردار ان الله یقینا الله تبارک وتعالى هو الغفور دی غفور ذات الرحیم ورحم کونکي ذات دی والذین کسان چې کافران دي اتخذوني ولدي من دونه سوا د الله نه اولیاء دوستان مددګاران الله تبارک وتعالى حفیظ ساتن کې دین يحفظ اعمالهم ساتي اعمال د علیهم پرې باندې وما انت نیت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیهم پرې باندې بوکیل سوکیل بستا پیغام رسولو تا خپل حق ادا کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د الله کار دی وما انت علیهم بوکیل وكذلك هم دغرنگي اوحينا وحي کړي مونږ الیک تعالی را قرانا معنا مقروءا قران لوستل شي عربيا په زبان عربی کې علت د نزول څه شه علت د وحي لتنذر دې د پاره چې ويره ته ام القرى معنا اصل د کلو لرا اصل د قريو لرا چې اهل مکه دي ومن ورغسوک ويره حولها چې غیر چا پیر د دې مکې نه دی ټول دنیا ويره ام القرى د تمام خاریو اصل او بنیاد مراد تینا مکه ده مور ته ویل کی مور مخکې بچی رستا ولی دا دته ام القرى ویل شو د ټول دنیا د زمکه د ټول دنیا د زمکه نه مخکې الله تبارک وتعالى د بیت الله د مکه مکرمه زمکه پیدا کړی ده نو دا مکه مکرمه شو د تمام دنیا د زمکو اصل شو ام القرى ورته ویل اصل د قریو ومن ورغسوک ويره حولها چې غیر چا پیر د دین دی وتنذر ويره خلق غیر چا پیر د دې مکی یعنی ټول دنیا والا يوم الجمع من عذاب يوم الجمع من عذاب يوم الجمع د عذاب دو ورځ د جمعنا دا جمع ورځ ورته ویل شو چې جمع کیږي به اهل السماوات اهل الارض اهل د اسمانونو اهل د زمکو دا ټول مخلوقات به سره جمع شي په دغه ورځ باندې یا ارواح روحونه به بدن سره جمع کیږي ځکه ورته جمع یوم الجمع ورته ویل شو رب کریم فرمایي دا داسې ورځ د لارې به فيه چې نشته شک پدې کې داسې ورځ د جمع د چې لارې به نشته شک فيه فی الجمع په جمع د کې کله چې دا خلق جمع شینو دو ډلې بش فریق یو ډله به فی الجنه په جنت کې به او فریق نو بل ډله فی السعیر په اور بر کړی شوی کې به چې کافران دي ولو شاء الله کچر اراده شوی د الله تبارک وتعالى هدایت الناس جميعا هدایت د ټولو خلقو اراده الله کړی لجعلهم خامخا ګرځولې به دي خلق ولرام امه منا یو فرقه یو عقیده والا امتن ابن عباس وعلى دین واحد په یو دین باندې خود دې اراده الله تبارک وتعالى نکړولې بیا امتحان نشو ګور الله تبارک وتعالى تاسو ته جنت پیدا کو دوزخ پیدا کو جهنم پیدا کو نیک اعمال پیدا کړ بد اعمال پیدا کړ اے مسلمان تا ته وای اے انسان تا ته وای ک نیک کار دی وکم نو جنت تزي کبد کار دی او کو جهنم تزي کول ولا ته ګوره دا امتحانن الله تبارک وتعالى پیدا کړي ته امتحان دی ولكن يدخل لكن داخلي الله تبارك وتعالى من يشاء چاله چراو اراده وشي في رحمته پر رحمت خپل کی في دين الاسلام والظالمون ظالمان چې مشرکان چې مارهم نشته دي لره من ورین سوق دوست ولا نصير نه مددگار چې د عذاب تنه دفکی نه دوست او نه مددگار ام اتخذوا بل اتخذوا ام منقطع بلکې دیني ولید کافرانو من دونه معنا من دون الله بغیر د الله نه اولیاء کارسازان نیولې دي فالله پس الله تبارک وتعالى هو د الله الولي کارساز دی الله ولي المؤمنين الله دوست د مؤمنانو
وهو دا الله تبارک وتعالى يحيي الموتى ژوند کوي مړو لرا وهو دا الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شي باندې قدير قادر ذات ته. وما اختلفتم هغه چې سره دی اختلاف کړي کوي دا کافران یا مؤمنان عام دی آیت. وما اختلفتم هغه چې سره تاسو مختلف شوي الله ویا اختلاف کوي تاسو فيه په دغه دین کې په عقیده کې اختلاف راغی تاسو معاملاتو کې هر چیز کې چې اختلاف راغی من شین د سشید امور د دین من شین سشید امور د دین اختلاف راغی نو بهتره فیصله دا فحکمه فیصله دا غیر الله یلا لردا الله توسبره کتاب الله کې فیصله ولټوي نو فیصله دا ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه غیر د اسلام نه بل دین به قبول نکړي شي یا عام فیصله چې راغ خپلو کې تاسو په عقیده کې وغیرہ اطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت الله او کې قران کې ولټوي فیصله قران کې ولټوي بیا حدیثو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو بیا الله فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اولو الامر فقهاو کې ولټوي چې قران او حدیث کې کوم فیصله موجود نه وي چې فقهاو کوم فیصله کړی هغه پسې لاړ شي نو الله تبارک وتعالى اول فیصله ولټوي فحکمه حکم داغي الى الله الله لرا بهتر دا چې الله ته وسپاره ذالکم الله دغه الله تبارک وتعالى ربي رب زما دې علیه پدی باندې توکل زما دې ویلې او دې الله ته نيب زرو جو کوما فی جميع الامور په ټولو کارونو کې فاطر السماوات دا الله هغه ذات دی خالق السماوات چې پیدا کونکي د اسمانونو دی ولر دی د زمکو دی جعل من خلق پیدا کړی لكم تاسو لره من انفسکم د نفسونو تاسو نه ازواجن بیبیانه جوړه پیدا کړی الله تبارک وتعالى د نفسونو تاسو نه نری نو زنانا ومن الانعام د چار پیانونه خلق من الانعام پیدا کړی الله تبارک وتعالى د سارونه ازواجن جوړه نرو خزي نرو ماده يذروكم من يخلقكم پیدا کړی الله تبارک وتعالى تاسو لره فيه اي في الرحم بدغه رحم کې یا يذروكم من په دې طریقه باندې خوري تاسو الله فيه بدغه دنیا کې بدغه زمکه کې دا الله تبارک وتعالى ګوره داسې ذات ته ليس كمثله نشته په مثل د الله تبارک وتعالى باندې شيء څه په تمام صفاتو کې مثل نشتا په ذات کې مثل نشتا ليس كمثله شيء لا في العلم ولا في القدرة نه په علم کې او نه په قدرت کې ولا في الذات ولا في الصفات نه په ذات کې نه په صفاتو کې ليس نشته كمثله په مثل د الله شيء د الله د فیصلو په شانتي سوق فیصله نشي کولای د الله د قانون په شانتي سوق قانون نشي جوړولای ليس كمثله شيء وهو دا الله تبارک وتعالى السميع اوریدن کې البصير لیدن کې ګورستاسو اعمال ګوري له دی الله تبارک وتعالى دی الله سره مقاليد السماوات کنجانې د خزانو د اسمانونو دي امام بغوی سے وی مفاتيح الرزق کنجانې د رزق د قلبي سے وی المطر والنباتات باران او شنکیجات والارض د زمکو یبسطو منا فراخی الله تبارک وتعالى رزق لرا لمن یشاء چاره چې را دوش ويقدر تنگي روزي چاله زیات مال ورکی مالدار کی چاله کم ورکی غریب پیدا کی امتحان مالدار باندې امتحان کوي چې ماته ته دا مال درکو پدې کې د غریب حصہ ورکې کنا زکات ورکې او کنا صدقات کې او کنا غریبات غریب زکه پیدای چې امتحان دی الله تبارک وتعالى تا ګوري چې ته پدې غریبې کې هم د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کې کاسه اوته بوته وي دا امتحان دی ګوره انه یقینا د الله تبارک وتعالى بكل شيء پر شی باندې علیم منا خبردار دی پوی دی خبردار دی شرع لكم دی کافرانو اعتراض کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ما سبق کې
چا داسې عقیده نه ده بیان کړې لکه څنګه چې ته بیانې چې الله یو دی شریک ورسره نشته. آیت نازل شو. شرع معنا اختار، شرع لكم معنا اختار لكم غوړه کړې تاسو له الله تبارک وتعالى من الدين د دیننا. دین دلته په معنا د عقیدینا، عقیده توحید. ما هغه دین غوړه کړې تاسو ته وصا چې امر کړو به په دې سره نوح علیه السلام، نوح علیه السلام ته. یا شرع لكم معنا بین لكم بیان کړل تاسو له الله تبارک وتعالى من الدين د دین ما غدین بیان کړی الله. وصا معنا امر چې امر کړو به په دې دین باندې نوح علیه السلام ته. یا شرع لكم معنا قدر لكم برابر کړی الله تبارک وتعالى تاسو لرا من الدين اے امت محمدی د دین چې عقیده دا توحید دی ما غدین. وصا معنا چې امر کړو به په غدین باندې نوح علیه السلام ته. یعنی تا ته چې کوم عقیده درکړې شوې ده دغه عقیده نوح علیه السلام ته، ابراهیم علیه السلام ته، موسی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته دا عقیده ورکړې شوې هغې پکې هیڅ اختلاف نه و کړی. نو تاسو ولې اختلاف کوئ مکې والو؟ والذي وفي القرآن او په هغه قرآن کریم کې دغه عقیده تا ته میلاو شوې ده. او حینا چې وحی کړو امر کړو مونږ له الیک تعالی را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. وما وغس وصینا چې وصیت کړو مونږ امر کړو مونږ به په دغه عقیده باندې ابراهیم علیه السلام لره، و موسی علیه السلام لره، و عیسی علیه السلام ته. ټولو ته مونږ دغه امر کړو چې انقیم الدین دا چې قائم کړي تاسو لره دین لره، عقیدی لره، یعنی توحید لره. ټول انبیاء ته دغه یو وحی شوی. د انبیاء چې راغلي دي ټولو ته دا ویل شو چې الله یو دی وحده لا شریک ذات دی، د بوتانو عبادت پرې دی. په عقیده کې خو اختلافات نشته، بالکل اختلاف نشته. ټول انبیاء توحید بیان کړی دی، د ټولو یو عقیده وا. البته د مصلحت په بنا باندې بعضی فروعي اختلاف راغلي دي، او د دین اصل او اصول دا د ټولو یو. علامه خازن رحمه الله فرمایي چې د 5 انبیاء ذکر راغی دلته خصوصي طور سره، ځکه چې دا مشران انبیاء دي او اولو العزم پیغمبران دي. نو ټولو ته ویل شي ونقیم الدین چې قائم کې کلک کې دین لرا، عقیده توحید لرا. ولا تتفرقوا تفرق مکوي تاسو فيه په دغه دین کې. کبر من عظم ډیر درون دی علی المشرکین مشرکانو باندې ما غس تدعوهم چې تبلی دی الیه اغیتا توحید ته. دا خبره په مشرکانو باندې ډیر درنه ده چې توحید ته دعوت ورکې. الله تبارک وتعالى یجتبی غرکی الیه من الى دینه دین خپل لرا. دا الله تبارک وتعالى په دین مین خلق الله ځان ته خوښ کړی دی. الله تبارک وتعالى یجتبی غرکی الیه الى دینه دین خپل لرا من یشاء چاله چې اراده وشي. ويهدي او برابري الله تبارک وتعالى الیه دین خپل ته من چاله یونیب چې رجوع کوي الله تبارک وتعالى ته په ټولو کارونو کې. رب کریم فرمائے وما تفرقوا دی اختلاف نو کړي. وما تفرقوا دی اهل کتاب اختلاف نو کړي په دین کې الا مگر اختلاف کو دی من بعد ما رستداغنا جاهم چراغ دی لرا العلم علما سره د علم اختلاف کړو تفرقه جوړ کړه. نو ګورئ نن سبا هم د هرې فرقې مشرب عالم وي سره د علم تفرقه جوړیا. رب کریم فرمایي ولی دی اختلاف جوړ کو بغیان د وجه د حسدنا بینهم په منځ خپل کې د حسد د وجه نه دی تفرقه جوړ کړه. یره چې لک سوچو کې انسان کم بل واچوي په دغه زمانه کې هم چې کوم مليان اختلافات جوړي د دومره لوی مسائل نه چې یو بل مشرک کې او کافر کې او یو بل قتل کې نه د وجه د حسد د وجه نه یو وای چې زما ډله پرستی ده زما ډله ډیرش بل وای چې زما ډله ډیر شي. یو تکړه عالم وي زما شاګردان ډیر شي، بل تکړه عالم چې دغه سره شاګردان دغه خلاف یو مسله کې به ورانجه ور سره واچي. یاره د الله رضا مقصد نه دی ګور ټول شهرت او شهرت پرستی د نن سبا شهرت مقصد دی چې زما
عزت دی کیږي او زما چرچر دی او بس زما طالبان دی او بس غرو پر دی کتلی بموي یو عالم سره به خلګي ټول عمر به ور سره ناس ته پاسته کړي بیا ذاتیات چې ور سره راشي بس داغي خلاف به شروع شي په یو مسله باندې ور سره وران شي د مشرک ټاپې به لګي وي زنديق دی کافر دی نه ټول عمر به ور سره روټه خوړلې جلسو کې به ور سره ګرځي بیا د شرک ټاپې لګي دا ټول علما اکثر علما بعضي الا ماشاءالله شته چې بس خلوص ورکی وي اخلاص ورکی وي د الله رضا د پاره لګي خو اکثرین دا لګي حسد او بغض کې نه وي دي چې زما طالب دي زیات شي د دې کم شي نو دا نه د پکار د عادت د اهل کتابو دی اختلاف جوړ کو من بعد ما جاءهم العلم رست داغي نه چې راغی دي ته علم بغيا د وجد حسدنا بینهم پمس بلکې رب کریم فرمایي ولولا کلمه کچری نوې فیصله سبقت چې مخکې شوی دا من ربک د جانب درفستانه پازل کې الى اجل مسمى ترنیټي معلومه پوره کچره دا فیصله نوې پازل کې لقضی خامخا فیصله وکړي شوی او سم دستی به فیصله کړي شوی بینهم پمن د ټول به هلاک کړي دا چې نه هلاکینو پازل کې دالی کړي شوی دي قیامت پورز بدی ته الله سزا ورکړي وان الذين يقيننا كسان اورث الكتاب چې میراث کې ورکړي شوی د کتاب يهودو ته تورات من بعدهم من بعد انبيائهم رست د انبياؤنا لفي شك خامخ دي په شک منه د قران کریم نه مریب معنا داسې شک چې تردد کې اچي ظاهر الشک یعنی پوخ قوي شک کې دي رب کریم فرمای فلذلك پس په وجه د دغه اختلاف او تفرقینا فلذلك پس دی قران طرف ته فدعو دعوت چلو دی خلق لرا دعوت ورکه خپل عقیده طرف ته غلط عقیدونه بچکا دعوت چلو دی قران طرف ته چې اختلافات ختم شي فدعو پس دعوت چلو واستقم مستقیم اوسېګا کلک اوسېګا علی التوحید په توحید باندې پیغمبر علی السلام ته امت ته اوري کمال کسرنګ عمر ته چې امر کړی شوی دی تا ته ولا تتبع تابداري مك واهواهم د غلطو خواهشاتو د باطل خواهشاتو د وقل ورته وای دي تامنتم ایمان وړي بما پاغس انزل الله چې نازل کړی الله تبارک وتعالى من کتاب د کتابونو تورات دې زبور دې انجیل دې قران دې صحیفه دې ز پټولو باندې ایمان لرم لا نفرق بین احد منهم مون فرق نکو په یو رسول کې ورته وای چې عمر ته امر کړی شوی دی ما ته په دې خبره باندې لعادل منا ان عادل دا چې زادلکم بینکم پمنس تاسو الله تبارک وتعالى ربنا رب زمون دی وربکم رب تاسو دا خو تاسو رب دی زمام رب دی لنا من لرا اعمالنا عملنا زمون دی ولکم تاسو لرا اعمالکم عملنا تاسو دی بس تاسو خپل کار دی زمو خپل کار دی دا آیت د جهاد د آیاتونو نه مخکې نازل شوی دی کله چې د جهاد آیاتونه راغله دا حکم منسوخ دی اول اهل کتاب ته څه شی دعوت که دعوت نه قبلې بیا ټیکس که ټیکس هم نه قبلې بیا جهاد دی نو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجه بیننا لا خصومه بیننا نشته جګړه بیننا پمن زمون کې وبینکم پمن تاسو کې الله تبارک وتعالى یجمع جمع کوي بیننا پمن زمون پورز د قیامت بیا به بدلی را کوي مونږ لرا و الیه دی الله المصير وتل دی والذین کسان یحاجون من یخاصمون چې جګړه کوي دی دلیل بازی کوي فی الله من فی دین الله په دین د الله کې د الله په کلام کې دلیل بازی کوي من بعد ما رست داغنه استجیب معنا چې اطاعت منل شوی دی یعنی دین د الله کلام الله د الله د کلام صداقت منل شوی دی من بعد ما رست داغنه استجیب یا اطاعت کړي شوی دی له دی الله لرا نو رب کریم فرمای حجتهم معنا خصومتهم حجتهم ای خصومتهم خصومت دلیل بازی د جګړې د داحضه منا باطله باطل دی په دربار د الہ کې اند ربهم پنځ درب دی باطل دی د دلیل بازیانی وعليهم پدی باندې د سوق چې جګړې کیا غضب دی من الله د جانب د الله نه ولهم دی د پر عذاب د شدید سخت پورز د قیامت الله الذي الله غزاد دی انزل الكتاب چې د نازل کړي کتاب لره بالحق بالصدق په صدق سره یا ببيان الحق
والمیزان او نازل کړی الله تبارک وتعالى میزان تلې ته ویل کی تلې قائم کړی دا چې کانه د چانه کمې زیاتې ونشي مراد د میزان نه عقل سلیم خسته عقل الله تبارک وتعالى د انسان ته خسته عقل ورکړی دی چې خو بد په بیلول شي یا قتاده سیب ویا مجاهد سیب قتاده سیب مقاتل سیب سمی العدل میزانا د عدل نوم کې خودل شو میزان تل لئن الميزان آلة الانصاف زکه چې دا میزان تل چې دا آله د انصاف ده الله تبارک وتعالى نازل کول میزان تل یعنی عدل وما يدريك یا مراد د میزان نه د عام په دې عام تلی چې د دنیا کې مراد تنه د تل دا چې یو د یو بل حق بنوه ټول ته به انصاف ورکوي په دې تل سره د چا حقوق بنوه وما يدريك منا اي شيء اخبرك کوم یو شی خبر درکو تا ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لعل الساعه قیامت قریب نږدې وي یعنی تا ته پته نشته بغیر د وحینا و اي شيء اخبرك لعل الساعه خایږي چې دا قیامت قریب نږدې وي وحی سره تا ته پته ولګي دا چې قیامت نږدې ده یستعجل مشرکان وړاندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قیامت ذکر وکړو نو مشرکان او کافرانو استهزاء او مسخره وکي دا قیامت به کله راځي آیات نازل شو یستعجلوا جلتی کوي جلد غواړي دا کافران جلتی کوي بقیام الساعه په قائم درو د قیامت بها یعنی پراتلو د قیامت الذين كسان لا يؤمنون چې ایمان نه لري بها پر قیامت باندې والذين كسان امنوا چې ایمان راوړل مشفقون منا خائفون يريدون کړي منها من الساعه د قیامتنا مؤمنان د قیامت نه یریږي او دا کافران مشرکان جلد غواړي ويعلمون پویږي دا مؤمنان انها الحق یقینا دا قیامت چې حق دی لا ریب فيها چې نشته شک پدې کې لګیا دي مؤمنان تیارې کې د قیامت د پاره اعمال کوي نیک نیک بدون الرياء رب کریم فرمای الا خبردار ان الذين يقيننا كسان يمارون من يخاصمون چې جګړه کوي په ساعت په قیامت کې چې استهزاګانی کوي قیامت باره کې چر ولا نشته دا وای رب کریم فرمای دی چې دی لفی ضلال خامخا په گمراهی کې دی بعید معنا بعید عن الحق بعید عن الهدى لري د حق نه لري د هدایت نه الله والله تبارک وتعالى لطيف معنا نرمی او مهرباني کون کې د عباده بندگان خپل لره بر دې ک فاجر دې يرزقو روزي ورکیا نیکمل دې ک فاجر دې روزي ورکیا الله تبارک وتعالى من يشاء چاله چې را دوشي وهو د الله تبارک وتعالى القوي قوت والا دې قوي ذات دی العزيز زور ور ذات دا آیت چې سوک لوري دا رزق به فراخي دا رزق فراخي د پاره د سحر مانځنه بعد اویا کرته دلولي الله تبارک وتعالى به دا رزق فراخي دا عمل مجرب تجربه پېښوي دا چې سوک اویا کرته د آیت ولولي د سحر مانځنه بعد الله تبارک وتعالى به دا رزق کی برکت واچي مال کی به ورته برکت واچي